أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. سورة مائدة آيات نمبر 2. سماعون للكذب اوریدون کی دی درواغ لر، اکالون للسحت خورون کی دی حرام لر، فإن جاءوک کچیر هاوی تا تراغله فحکم بینهم د دوی تر مابین فیصله وک او اعرض عنهم یا د هغوی نه مخ واړو وإن تعرض عنهم کتا د هغوی نه مخ واړوي فلن یضروک شیئا نو هغوی بتا ته د هیڅ شي ضرر هم ونه رسي. وإن حکمت کدی د دوی ترمنځ فیصله وکړه فحکم بینهم بالقسط نو بیا فیصله وکړه د دوی ترمنځ په انصاف. ان الله يحب المقسطين یقینا الله سبحانه وتعالى خوشوي المقسطين انصاف کوون. سماعون للكذب اکالون للسحت د دې آیاتونو هم د مخکنیو آیاتو سره مناسبت دي چې دا خاص دوه واقعو په ارتباط د يهودو هغه خبيث صفات بیانول چې هغوی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په فیصله باندې حقیقت کې راضي نه و او خپل هم نه راتلل. نو الله تعالی دلته د هغوی قبیح صفات بیانې د دې يهودان. نو د دې یو قبیح صفت دادي سماعون للكذب اوریدونکي دي للكذب درواغ اوري د دین په اړه باندې درواغ اوري. اکالون للسحت او انتهایی سخت خورونکي دي للسحت د حرام یعنی رشوت خوري. سحت په حقیقت کې هغه شی توای چې یو شی د بیخ وکړ لکه بل ځای چې الله تعالی فرمایي فیسحتکم بعذاب چې الله سبحانه وتعالى به تاسو په عذاب تباکی. اسحات یو شی د بیخ استلو تویل کیږي. نو سحت هم دا معنا چې سړی په کامله توګه په یو شکل ویدلی او من کل الوجوه اخری ازمر په اصطلاح کې 15 سره ګوتې په خله چخري. نو اکالون للسحت خورون کی دي للسحت حرام لر مراد سره رشوت دي. علی رضی الله عنه مجاهد قتاده ابراهیم نخعی دا ټول مفسرین د سحت څخه دلته رشوت اخلي چې دا خورون کی رشوت لر. نو دا د يهودانو دو صفات بیان سو، یوه د عوام صفت بیان سو قبیح، یوه د علماء د بیان سو. سماعون للكذب کی اشاره د عوام ته چې عوام الناس د يهودانو داسې و چې هغوی د دین په اړه د درواغ خبري اوریدل. یعنی علماء به په کلماتو کې په تورات کې تحریف کاوه او الهي احکام به پټوله او دوی به هغه اوریدل په پیدل به هم بیا عمل ور باندې کاوه. د دې ځای څخه مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه و ضابطه را استدل چې د عوام الناس د فارد علماء د اتباع اصول چې عوام الناس د علماء اتباع کوي د دې د فار قانون او اصول دادي چې هڅه باید سړی د یو چا په دې باندې خطا نه وځي چې پلانې مولا دي او نه باید په دې باندې اکتفا وکړي چې بس کده څویل زبا هغه کوم. نو دا طریقه چې دا حرامه طریقه ده، دا جائز نه ده، د يهودو صفت دي. بلکې هغه لیکلي دي چې د عوامو د فار دا ضروری ده چې د دین د مسائلو په ارتباط به دوی د علماءو پوښتنه کوي تر څو چې د یو چا د علم کاروالی د هغه استعداد دا ورته معلوم سو بیا به دوی د هغه څه مسله پوښتي. قبیل فرض دی بلا تحقیق کومه مسله وپښتل او هغه لا ورته مسله ورکړه او مسله غلطه نو په دې صورت کې دا د مسلې پښتونکي مستفتی او دا مفتی دواړه ګناهګار دي. او که مسله وپښتل د یو معتمد کس څخه او هغه مسله ورکړه او مسله غلطه و نو دا مستفتی سوال کوونکی نه دی ګناهګار. که هغه مفتی چې معتمد کس دی بلا تحقیق مسله ورکړي و یعنی فکر او سوچ نه وکړي او مسله غلطه او ګناهګار دي او که د خپل مهنت او کوشش کړي خو بیا مسله غلطه و نو هغه کې دای معذور بلل کیږي.
نو بیا یې لیکلي دي چې اصلا کې موږ د دین سره ډیر زیات بې پروا یو، ځکه د دین په ارتباط چندان فکرمن نه یو. کله چې مریض راپیش سي نو د یو حاذق او پوه ډاکټر پوښتنه کوو، او کله چې سرای جوړوو نو د یو ښه انجینر معلومات کوو، کله چې موټر جوړوو نو د یو ښه مستري معلومات کوو. او د دین په مسائلو کې په دې ارتباط انتهایی زیات غافل او په دې ارتباط هیڅ فکر نه کوو. سره د دې چې دین زموږ د دنیا ضرورت او د آخرت مقصد دی. په دنیا کې بې له دینه گزاره نشي کېدلی او په آخرت کې بې له دینه نجات نشي پیدا کېدی، او موږ د دې په ارتباط باندې خاموش یو. نو دا د یهودانو صفت و چې هر څه به اورېدل بس هغه به عملي کول، بلکې تحقیق او غور کول پکار دي. الله سبحانه وتعالی هر چاته عقل ورکړي، داسې نه ده چې الله تعالی د انسانان بې له عقل او بې شعوره پیدا کړي. ځینې عوام الناس انتهایی په لویه غلطۍ کې واقع په یو امام پسې لمونځ کوي، هغه یو ډېر کمزوري سړی په پوهېږي چې لمونځ نه پسې کېږي، ته یې زما لمونځ پسې کېږي. دا غلطه خبره ده، ستا لمونځ پسې کېږي، داسې خبره ده. او یا د مثال په توګه یو سړی ښه په دې باندې پوهېږي چې دا صحیح مسله نه بیاني، غلطه مسله بیاني، دی وایي وروره موږ ته یو رقم، دا ډېره غلطه خبره ده، دا ډېر غلط فکر دی، موږ ته یو رقم دی. ولې ته خو عقل لري، انسان یې، الله تعالی تا ته عقل در کړی دی، خدای د خپلو احکامو مکلف ګرځولی، بس هر څه چې تا کوله. نو دا صحیح طریقه نه ده چې دا ځینې کسان یې کوي. وسماعون للکذب اکالون للسحت، خوړونکي وي للسحت رشوت لره. رشوت هغه کار ته ویل کېږي چې سړی بلا معاوضې خوري. د مثال په توګه شرعاً یو څوک پر یو وظیفه باندې مقرر دی، هغه ته د هغه وظیفې تنخواه ورکول کېږي، او یا د مثال په توګه اخروي تنخواه یا دنیوي تنخواه خدای پر هغه معاوضه اخلي. د مثال په توګه قاضي دی، هغه ته د حکومت لخوا تنخواه ورکول کېږي، دی رشوت اخلي. نو دا جایز نه دی او دې ته رشوت وایي. یا د مثال په توګه یو څوک ختم ته ولاړي، فاتحې ته ولاړي او قرآن کریم وایي، نو پر دې قرآن کریم باندې دی پیسې اخلي، دا رشوت دی، حرام دی، ورته جایز نه دی، ځکه چې په دې صورت کې خود ته د آخرت اجر ورکول کېدی، دی پر دې باندې دنیوي معاوضه اخلي. دا خبره مخکې تېره سوې وه چې کوم عبادات مقصود نه وي، مطلب دا چې په پرېښودلو یې د دین نظام نه خرابېږي، پر هغو باندې اجرت اخیستل جایز نه دي، ځکه طاعاتو باندې عبادت اجرت اخیستل روان دي. نو دا ختم و دا فاتحې و دا شأن هم مقصود نه دي په شریعت کې، یعنی نه فرض دي نه واجب دي، فقط یو د استحباب درجه ده. نو دا کفاته هم سي د دین نظام نه پنډېږي، داسې نه دی لکه اذان و د قرآن کریم تعلیم و امامت و. نو متأخرین علماء د هغو طاعاتو د پاره چې هغوی پرېښودلو باندې د دین نظام نړېږي، په هغو باندې د ضرورت په خاطر باندې د اجرت اخیستلو اجازت کړي او د نورو د پاره اجازت نشته. نو دا چې خلک رواني ختمو ته او د اخوا په کټانو کې پیسې ورته را رواني او یا فاتحې ته په همدې خاطر ورځي چې راډیو یې بس په کور کې نیولي چې وده چیرې به په یو ماړه علاقه کې یو کارته مارته کې فاتحه چې ځان ور ورسوم، دا جائز نه دي. د دې دعا م الله تعالی نه قبلي، اسی بلبل وي د دې څه ځان ګوري. سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم. فإن جاءوك کچیر هغوی تا تراغلل، یعنی کله چې د دوی دا حالت دی او دوی تا تراغلل د کومې مقدمې د حلولو د پاره، فحکم بینهم نو د دوی تر مابین فیصله وکړه. یعنی کبیل پر ستاسو ته دا د بنو قریظه او بنو نذیر یهودان راغلل، او یا د دې خیبر یهودان چې د زنا په ارتباط یې موضوع پیښه سوې و راغله، نو تا ته اختیار دی ای پیغمبر علیه السلام، فحکم بینهم او اعرض عنهم، یا خود دوی تر مابین فیصله وکړه، او اعرض عنهم یا د هغوی نه مخ واړوه، یعنی تا ته اختیار دی. وان تعرض عنهم کته مخ واړوې د هغوی څخه او د هغوی رایه قبول نه کړې، فلن یضروک شیئا، هیڅکله هغوی ضرر نسي رسولی تا ته شیئا د هیڅ شي، یعنی د دوی د عداوت پروا مه کوه، د هغه څه مه بیریږه. وان حکمت کچیرې تا فیصله وکړله، فحکم بینهم بالقسط،
وان حکمت کچیر تفیصله کوي نو فحکم بینهم بالقسط نو بیا فیصله کوي بینهم دا غوی تر ما بین بالقسط په حق سره په انصاف سره یعنی د اسلام فیصله د دې تر ما بین وکړه ان الله يحب المقسطين یقینا الله عز وجل يحب خوشوي المقسطين انصاف کوونکی انصافدار انسانان خوشوي نو چون کې د انصاف فیصله یوازې او یوازې په اسلام کې حصر ده د اسلام د قانون بغیر په بل هیڅ قانون کې د انصاف فیصله نشي کېدای نو مطلب دا دی چې الله تعالی ته یوازې او یوازې مسلمانان خوش دي او د اسلام قانون ورته خوش دي بل قانون الله تعالی ته خوش نه دي مفسرین دلته یو مسله دا را نقل کړې ده چې کوم اسلامي ملک غیر مسلمین اوسېدل اهل ذمه اوسېدل داوی تر مابین کوم مسائل پیش دي اسلامي قاضي به داوی تر مابین څه کوي د دې د پاره درې صورت علما او راستلي دي یو صورت یې دا دی چې دغه اهل ذمه چې دي هغه د اسلامي نظام سره یو صلح او معاهده کړي یعنی د دوی تر قلمرو لاندې نه چلیږي بلکې یو صلح او معاهده یې کړي لکه دا بنو قریظه او بنو نذیر چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره معاهده کړي و چې یو د بل خلاف به جنگ نه کوو نور هر سړی پوس خپل کار پوس په دغه مسائلو کې دا اسلامی قاضي ته اختیار دی کدی د هغه تر مابین فیصله کوي او کوي نه کوي یعنی کې کوله بیا یوازې او یوازې د شریعت د قانون مطابق به ورکی او کدا مرته اختیار دی چې ورپریږي چې تاسو خپل تر مابین حل کړئ دوم صورت دا دی چې عمومي قانون دی چې دوی ورته جنرال قانون وایي چې د ټول ملک په سطح باندې وي نو په هغه قوانینو کې چې هغه د ټول ملک د پاره وي او علی سویه وي په هغه کې به بیا دغه اسلامي قاضي د دوی تر مابین فیصله کوي یعنی د شریعت مطابق به کوي دریم صورت دا دی چې د دوی شخصي خپل مسائل یې په هغه مسائلو کې کدی خپل رجوع وکړل اسلامي قاضي ته او دا یې وویله د اسلامي قاضي ته چې تبس موږ د خوا فیصله وکړه او موږ ستاسو په فیصله راضي خو بیا به د فیصله د هغه تر مابین د شریعت مطابق کوي یعنی دا غوي په قانون به نه کوي او یا ورته وایي چې تاسو ولر سي په خپل علاقه کې دا فیصله وکړي چنانچه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم داسې کوله یعنی پیغمبر علیه السلام د هغوی په شخصي معاملاتو باندې کار نه درلود د مثال په توګه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مجوس سره صلح کړي و د څو مر د پاره چې جنگ بنو دا په هغه صورت کې دا صلح کېدل چې د مسلمانانو غلبه و یعنی مسلمانانو به هغوی ته ویل چې یا به جزیه راکوي او یا به جنگ ته تیاریږي یا به اسلام راوړي او هغوی به جزیه قبول کړي چې موږ بس جزیه درکو نور کار مراله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغوی په شخصي مسائل کار نه دی درلود چنانچه په مجوسو کې د خور او د مور سره هم دوی نکاح کوي پیغمبر علیه السلام په هغه کار نه دی درلود یا دا غره کوم مثلا خنزیر او شراب دا د اهل کتاب خوري نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په هغه کار نه دی درلود یو دا دی چې عمومي قانون د ټول ملک د پاره په هغه کې به د شریعت مطابق فیصله کوي بل دا دی چې هغه خلک ستا په ملک اوسیږي اهل ذمه دي لکه دلته چې هغه هندوانو سکان اوسیږي کدی په خپل راضي ولتا تراغله بیا به ته د دې تر مابین فیصله په شریعت کنه دوی ته بیا پرېږدي او بلغه د ستا سره فقط یو معاهده وي ستا تر قلمرو لاندې نه اوسیږي په هغوی کې مسله دغه د هغوی خپله درته راغله مسله یې درته راوړل بیا به د شریعت مطابق حل کنه دوی ته څخه به اعراض کوي پرېږدي خو په هر صورت کې که درته راغلل د شریعت مطابق به فیصله کوي د انصاف مطابق ان الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وكيف يحكمونك څنګه بدوی تا حکم وګرځي وعندهم حال دا چې د دوی سره التوراة فيها فدي تورات کې حكم الله د الله تعالی حکم ثم يتولون من بعد ذلك ثم بیا يتولون اغوی مخعلی من بعد ذلك ورست تردغ وما اولئك بالمؤمنين وما اولئك او ندی دا کسان بالمؤمنین ایمان لرونکی
په دې آیات کې الله سبحانه و تعالی د يهودو خواص پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته بیانې چې دوی وتا څنګه حکم وګرځي، څنګه به فیصله وګرځي. یعنی دا چې دوی یو څه کسان تا ته راستولي دي د دې دپاره چې مازې حکم معلوم کړي، یا د دې دپاره درته راغلي دي چې فقط مازې درک ورته معلوم شي چې څه کول پکار دي. نو دوی په حقیقت کې تا حکم او فیصل نه ګرځي. تا به دوی څنګه فیصل وګرځي؟ دوی تورات لري، پر تورات ایمان لري ظاهرا. نو اول دواره خدا ډیره بعیده ده چې دوی تا تراسي او حکم درته راوړي. کبیل فرض بیا هم تورات پریږدي او تا تراسي، ستا خبره واموري، ته فیصله ورکې منې نه. دا د دوی طبیعت دی. وکیف یحکمونک، څنګه به دوی تا حکم او فیصل وګرځي د دین په ارتباط باندې. وعندهم التورات، حال دا چې داوی سره تورات دی. فیها حکم الله، فاغ کې د الله تعالی احکام دي. ثم يتولون من بعد ذلك، بیا هغوی مخ اړوي من بعد ذلك د دې نه وروسته. یعنی کته در دوی در مابین فیصله وکړي بیا هم د دې فیصلې څخه مخ اړوي. یو خدا چې دوی ځان ته وایي چې موږ سره تورات دی، دا خو ډېره لرې خبر ده چې دوی دې تا ته راشي، ولې دوی خو ځانونه ملایان بولي. او کبیل فرض در ترام غلل نو بیا خبره نه مني. ثم يتولون من بعد ذلك، بیا هغوی مخ اړوي د دې نه وروسته. وما اولئک بالمؤمنین، وما اولئک ندي دغه خلق بالمؤمنین ایمان لرونکي. یعنی دا اعتماد نه کوي په چا باندې، دا ډېر متکبر خلق دي، دا پچا اعتماد نکي. په دې دواړو آیاتونو کې یا د دې څخه کې آیات کې دا د يهودانو څو صفات الله سبحانه و تعالی بیان کړ. نو یو خدا چې الله سبحانه و تعالی د دوی دا خبيث صفت بیان کړي چې دوی کې دا صفت دی چې یسارعون فی الکفر. چال تمخ کې آیات کې تیر یسارعون فی الکفر د پرون په سبق کې تیر شوی. دا په 140 نمبر آیات کې چې لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. نو د يهودانو یو صفت دا دی چې هغوی په کفر کې تیزی کوي، یعنی د کفر په نظام خپرولو کې، د کفر په مسائلو رواجولو کې دا دوی په دې کې تیزی کوي. دا د يهودانو یو صفت دی. نو اوس که کوم مسلمان په دغسې اعمالو اخته وي چې هغه د کفر د پاره ترویج وي، د کفري نظامونو د پاره ترویج وي، کفري قوانینو ته ترویج ورکول، لکه دا ځینې مدني فعالان، دا ندي دا مدني فعالان ندي، دا کفري فعالان دي، ما ځینم مدني فعالان ورکړي. نو دا په کفر کې دوی تیزی کوي، کله د خره ورځ لمانځي او کله د بحیایي ورځ لمانځي. دا شارعون فی الکفر دي. دغه خلق چې دغه ورځ لمانځي نو دا به ابنام د هغه شي چې دغه شی لمانځي. نو یسارعون فی الکفر دا د یهودو صفت دی او دا د یهودو د طرف روزل سوي. او دوم آیات، دوم علامه الله تعالی د دې يهودانو دا صفت بیان کړي چې قالوا آمنا بافواههم. دا په دغه آیات کې چې دوی دا ویل چې موږ په خلو باندې ایمان راوړل دي. قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم، زړونو یې ایمان نه دی راوړل. یعنی دا خلک کستازي په ټولنه کې وا او د ایمان دعوا کول فقط دا یو زبانی دعوت، دا د ژبې پر سر د اسلام دعوه کوي، ځکه د مسلمانانو په ملک کې به اوسېږي، ښکاره به بیخي د کفر خبره کوای نشي، ولې خو نو بیا به خلک رایه نه ورکوي، بیا به پر نظام نه راولي. کنیه د اسلام سره د ډېرې سره هم تعلق نشته. الله تعالی فرمایي ولم تؤمن قلوبهم. دا د یهودو صفت دی چې په خوله باندې د ایمان دعوه کوي لیکن اعمال ټول د خدای د دین په مقابله کې وي. نو دا د یهودانو بل صفت دی. مسلمان باید د دې څخه ځان وساتي، که په زړه کې او په عمل کې دغه صفات وي د دې څخه ځان ګوري. او دریم صفت کبیحه د دی الله تعالی دا بیان کوي چې سماعون للکذب، د درواغ خبرې نشري، درواغ اوري، چې ارزای درواغ شروعي دوی اوري او درواغ ته غوږ نیسي، بلا تحقیق خبرې مني. نو دا دریم صفت د یهودانو دی. که په کوم مسلمان کې دا صفت وو نو هغه باید د دې څخه ځان وساتي. دا د یهودیت صفت دی. سماعون للقوم الاخرین، اوریدونکي وي د بل قوم د پاره. مطلب دا دی چې د بل چا د پاره دا خبرې اوري. د دې څخه څو صورت راځي.
ځینې کسان یو مسله د یو چا سره راوړي وای پلاني داسې وایي دا دوه صورت لري دلته هم ډیر په موږ کې دا پیښیږي یو څوک راغلی مسله پښتي دی یو مولوي صاحب کدا مسله د دې د پاره دی پښتي چې هغه کس راتلای نشي یا مثلا بندي دی یا مریض دی یا یو بل عذر لري مشکل کې اخته دی وخت نشي پیدا کولای چې دی راس او ته د هغه د پاره راسه مسله او پښتي خدا له تعالی ته ثواب درکړي ځکه تا د هغه سره معاونت او کومک کړي او ځینی کسان بیا مسله د دې د پاره پښتي چې هغه د کوم سړي د پاره مسله پښتي هغه د ځان د پاره عیب بولی چې ولار شي نو بل څوک استی دم د يهودو صفت دي ځکه مخکې دا د پرون په شان نزول کې 13 چې بنو نذیر د دې د پاره چې پیغمبر علی السلام ته ورتلل د ځان د شان عیب بلی او د ځان د پاره د لو کمزوري بلل نو یو څه کسان ورواستول چې تاسو ورسې پښتنه جنې وکي که تاسو ته هغه حکم بیان کړي چې زموږ د رائے مطابق و به بنو کني نه به نو کچيري ځینې خلک د دې د پاره نور خلک علماو ته استی او خپل نور ځي چې دا د ځان د پاره عیب ولي دا ډیره خطرناک خبره او دا د يهودیت صفت دی د دې ځان ساتل پکار ځینې کسان یا د شرم په خاطر هغه جلا خبره یا د عذر په خاطر وی هغه جلا خبره ځکه خبره پر نیت بنا چې هر څنګه د نیت وی الله تعالی د نیت مطابق عمل وسره خو ښه خبره ده چې سړی ته مسله ورپېښ شي سنت طریقه ده چې خپل دې مسلې د پښتنې د فارغ په دې کې یو دادی چې د دین ته احتیاج معلومي چې زه دین ته محتاج او دین ته ټول محتاج دي نو دین ته احتیاج ښکارا کول دا د الله تعالی د دین سره محبت دی دا چې خپل دین ته ناراضي او بل را استی د ځان د پاره عیب بولی دا دین ته محتاج نه دی دا یو او بل دانی چې دا کستی مسله واوریدل تر تا چې رسي نه د حافظه غسیده او نه اوریدل اغسی کېدلای شي دغه خبره هغه سی هو به در نقل نکي لکه څنګه چې دغه مفتی څا اوریدلی نو شدا د خپل سړی مفتی تراش او بل دا دی چې سړی کله یو چاته ورزي نو د دې د پاره به ورزي چې دا مسله د هغه څواوري نو په هغه به عمل کوو په دې نیت به سړی نه ورزي چې فقط ما ځان ته شی معلومي بلکې د عمل په نیت ورزي کله عمل په نیت ورتلی نه دام سي نه نو څلورم صفت د الله تعالی د دوی بیان کی چې سماعون لقوم اخرین د بل قوم د پاره خبري او یعنی مقصودی خپل نه غرض د بل چا لپاره او پنځم لم یاتوک امخ کی آیات کې داتې رسول لم یاتوک دوی ته ناراضي یعنی تا ته په دی باندې ناراضي چې دا د ځان عیب غني کدا صفتم په کوم مؤمن کې ودا د يهودیت صفت او شپږم يحرفون الكلمه اوی د الله تعالی کلام تورات ته تحریف پکښ کی د الله تعالی کلام کې تغییر راولي یا الفاظ بدلی یا معنا بدلی یا دواړه بدلی د قران کریم د الفاظو بدلول خو امکان نه لري او د معنا بدلول هم امکان نه لري که څوک بدل کی الله تعالی ډیر داسې خلک پیدا کړی دي داسې اصول الله تعالی د خپل کتاب د فهم د پاره ایشي چې د هغه څلور خبره واوري څوک نه ولو کدا خلک اوس همستا چې هغه د قران کریم د آیاتونه بدلوي چې نان شي او کسو هغه د دې بیا پردګي او فحشا د پاره د یورپ او نور ملکونو کې د عموم د پاره دا ویل چې دا ستر او پرده خو نه د معتبر الله تعالی فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم چې عزتمن پتاسو کې د الله تعالی په دربار کې متقی دي دام تحریف د الله تعالی په کلام کې چې د تقوا معنا دی دا چې بس یوازې به زړه څنګه یې ادا خو امکان نه لري نو دا ځینې کسان دا دلایل وایي او یا د پردې په ارتباط ځینې نور دلایل وایي نو دا حرام دي دا جائز نه دي دا تحریف د الله تعالی په کلام کې دي دا په دا ځینو کسانو کې وي دا فعلان معلان کې فعلان بولی کې مفعولان بولی او ان اوتیتم هذا فخذوه وان لم تؤتوا فاحذروا وهم صفت د دوی دادي د دې يهودانو چې کله دوی تاسو تراسي نو الله تعالی فرمایي وان اوتیتم هذا فخذوه وای کچيري هغه ستاسو د رائے مطابق حکم یې درکې نو یې واخله وان لم تؤتوه فاحذروا او که استاد رائے مطابق حکم در نکې نو بس ځان جنې ګور نو دام د يهودانو صفت دی چې په دې نیت پیغمبر علی السلام تراتل چې کایزما د رائے او طبيعت مطابق فیصله را واورول نو قبول به کم کني ردوم که کوم مؤمن العیاذ بالله په دغه نیت باندې
یو مفتی ته یو عالم ته ورځي مسله د دې دپاره پوښتي چې که زما د طبیعت مطابق وقبلوم به که نه ردوم به، نو دا هم ډېر غلط صفت دی، باید د دې څه توبه وکړي. او دا هم ځینو کسانو کې سته، تاسو ته به یا معلومه یې که زما سره بیخي ډېر داسې کسان مخامخ شوي او زه په طبیعت پوهېږم چې دا مسله دی د څه دپاره پوښتي. نو ډېر کسان داسې وي چې یو ځای مفتي ته ورغلي، یو چا سره دعوی هغه مفتي فتوا ورکړي چې ستا حق نه کېږي، نو دی د منلو په نیت د اوله سره نه ورغلی، بیا د هغه څه وروسته بل مفتي ته ورځي، د هغه څه بیا مسله پوښتي، بیا چې هغه هم دغه جواب ورکړي بیا بل ته ورځي. حتی تر داسې اندازې ما ته معلومه سوې ده چې د یوې مسلې دپاره لسو علماو ته ورغلي چې کله ګردو دا جواب ورکړی دی بیا یې هم نه ده منلي، ځکه د خپلې رایې خلاف وي، نو دا جایز نه ده. او یا د مثال په توګه د امت اکثریت علما ته په پوهېږي چې هغه د هیڅ چا سره مربوط علما نه دي، یو مسله بیانې، او یو څوک داسې څوک وي چې یا درباري وي یا پاچاهانو ملا وي، د هغوی څخه یو مسله راوځي، دی د خپل طبیعت دپاره چې د ده پر طبیعت جوړه ده د هغه د من. د مثال په توګه یو کس ما ته رالی، د مصر د یو مفتي خبره یې راوړې وه، اخبار کې راغلی و چې هغه ویلي و چې د دې ژبې د شریعت سره تعلق نشته. نو وایي دا کسان دا اخبار ګرځي او وایي چې دا د مصر ملایانو فتوا ورکړې. نو مال اول خو دا معلومه نه ده د اخبار یو خبره ده چې هغه به دا فتوا ورکړي که به نه. بیا نو تا د ګرد افغانستان د علماو فتوا پرېښودل، د مصر د یو مفتي فتوا دې راواخست، هغه بیچارهګانو نور کم حال خوندور دی چې ته اوس فتوا قبلې. نو دا هم د یهودیت صفت دی، د دې څه ځان ساتل پکار دی. الله تعالی دې ته اشاره وکړه، یعنی صراحتاً یې وویل چې د دوی دا طبیعت و چې دا یې ورته ویل ان اوتیتم هذا فخذوه، که دا ستاسو د رایې مطابق حکم درکې قبول یې کوي، وان لم تؤتوه فاحذروا، او که ستاسې د رایې مطابق حکم در نه کوي بیا نو ته ځان جنې ګوره. او اتم صفت یې دا بیان کړي اکالون للسحت، دوی خوړونکي دي د رشوت، د حرامو خوړونکي، په حرامه طریقه باندې مال حاصلي. د مؤمن صفت باید دا نه وي، دا د یهودیت صفت دی. او څلرم ثم یتولون من بعد ذلک، یعنی که بالفرض تا ته د فیصلې دپاره هم راسي، حکم هم درته راوړي، ته فیصله هم ورکې بیا یې هم نه مني، دا یې نه هم قبیح صفت دی. وما اولئک بالمؤمنین، الله سبحانه وتعالی فرمایي دا مؤمنان نه دي، یعنی په دین اعتماد نه لري. نو دا لس قبیح صفات الله تعالی په دې مبارکو آیاتونو کې بیان کړ. مؤمن ته د دې دپاره بیان کړي چې دغه صفات څخه ځان وساتي او یهودان پر دغه صفات وپېژني، پر دې عقیده ولري چې په یهودانو کې دا ټول صفات اوس هم موجود دي، د هغوی په غوړو ژبو باندې او په بهانو باندې خوشحاله نشي. آخر دعوانا